بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 25 نمبر درس دی. د حرف علامات وایو. حرف یو داسې کلمه ده چې په ده کې نه د اسم علامات وي، یا څنګه په اسم کې الف لام وي، تنوین وي، اسم مضاف وي، اسم مسند الیه وي، او د اسم مصغر وي، موصوف وي، او دغه شان اسم تثنیه جمع وي، اسم په آخره کې تای مدوره وي. دغه نه پکې هغه د اسم علامات وي، نه پکې د فعل علامات وي، لکه څنګه د فعل په شروع کې قد لګي، د حرف په شروع کې نه وي. د فعل په شروع کې سین لګي، د حرف په شروع کې نه وي. د فعل په شروع کې سوف لګي، د حرف په شروع کې نه لګي. نو ګورئ، د فعل علامات هم په حرف کې نه وي، او د اسم علامات هم پکې نه وي. د فعل او د اسم علامات په حرف کې نه وي. د حرف علامت دا دی چې په دې حرف کې د اسم او د فعل علامات نه وي، نه پکې د اسم علامات وي، نه پکې د فعل علامات وي. او په حقیقت کې په کلام یعنی جمله، کلام هم ورته وي، جمله هم ورته وي، جملې ته کلام وایي. په کلام یعنی جمله کې حرف اصل چیز نه وي، حرف پکې یعنی دغه نه وي، حرف پکې اصلي چیز نه وي. دا حرف صرف د ربط فایده ورکوي، لکه یو اسم یا دوه اسمونه دي، د هغې خپلو کې یو بل سره ربط جوړ کړي، یو بل سره وتړي، یا چې دی یو اسم دی یو فعل دی، دا یو بل سره وتړي، یا دوه فعلونه یو بل سره وتړي، نو هغه د تړلو ته ربط وایي. ربط فایده ورکوي. او دا ربط کله دوه اسمونو کې وي، لکه زید فی الدار، یو زید دی یو دار دی، نو دا زید هم اسم دی او دا دار هم اسم دی، او د دې په دې منځ کې چې دا کوم فی دی که نه، دا حرف دی. نو ګورئ، زید دار، زید کور، زید کور. نو ګوره دا جمله پوره نه ده. د دې دواړه جملې به یو بل سره تړلو دپاره د دې په منځ کې چې کومه دا فی ده که نه، نو د دې دا جمله کې به دا ربط دا فی پیدا کوي. نو ګوره دا به داسې کې زید فی الدار، زید کور کې دی، زید کور کې دی. نو اوس خبره پوره شوه، زید په کور کې دی. ټیک شوه. نو دا خبره دا کې معنی چې ده که نه، دا د فی د وجې پیدا شوه. او یا دا ربط په یو اسم او یو فعل کې وي، لکه دا ربط دلته کې خو دوه اسمونه دي، زید فی الدار. ټیک شوه. او یا به دا ربط په یو اسم او یو فعل کې وي، لکه کتبتو. نو دا کتبتو فعل دی، کتبتو څه شی دی؟ فعل دی. او با حرف جر دی، دا با چې دی دا حرف دی. او القلم چې دی دا اسم دی، ځکه په شروع کې الف لام دی، دا الف او لام دا قلم سره لګېدلی دی. نو ګوره دا با حرف دی، کتبتو فعل دی، با حرف دی، قلم اسم دی. نو یو اسم او یو فعل، او دا ربط په یو اسم او یو فعل کې وي، لکه کتبتو معنی ده ما لیکل وکړه، بالقلم قلم سره، یعنی په قلم مې لیکل وکړه، په قلم مې لیکل وکړه. او که داسې وي کتبتو قلم، کتبتو قلم یا کتبتو القلم، نو بیا غلطه راتله. کتبتو ما لیکل وکړه، قلم قلم، نو څه خبره نیمګړې ده. اوس پکې دا با حرف راغی، نو ګوره دا دواړه د اسم او فعل یو بل سره ربط پیدا کړ، یو بل سره جوړ کړه. کتبتو بالقلم، دا ما په قلم لیکل وکړه، ما په قلم لیکل وکړه. او یا دا ربط په دوو فعلونو کې وي، لکه اریدو. نو دا اریدو یو فعل شو، دا ان پکې دا حرف دی. او اصلیه دا بل فعل شو. اریدو ما اراده وکړه ان اصلیه چې مونځ وکم، چې زه مونځ وکم. اریدو ان اصلیه، اریدو ما اراده وکړه اصلیه زه مونځ وکم. نو ګوره دا خبره صحیح نه راځي. اریدو ان اصلیه، ما اراده وکړه چې مونځ وکم. نو ګوره دا خبره اوس پوره شوه. نو دا ربط د دوو فعلونو په منځ کې د دې ان حرف د وجې پیدا شو. نو حرف کې ګورئ، حرف کې نه د اسم علامات وي، حرف کې نه د فعل علامات وي. او حرف چې دی په کلام کې اصلي چیز نه وي، یعنی حقیقي چیز په کلام کې دا حرف نه وي. حرف صرف په کلام کې د ربط تعلق پیدا کوي، ربط پکې پیدا کوي، د دوو کلمو خپل منځ کې تعلق پیدا کوي. یا به دا دوه کلمې اسمونه وي، لکه زیدون
فی الدار او یا به دا دوه کلمې یو اسم او یو فعل وي لکه کتبت بالقلم یا به دا دواړه د کلمې چې دي دا به دواړه فعلونه وي لکه اريد ان اصلي نو ګوره دا حرف په جمله کې د ربط فایده ورکوي او په حرف کې نه د اسم علامات وي نه پکې د فعل علامات وي یو ځل بیا زده کړو په حرف کې نه د فعل علامات وي نه پکې د اسم علامات وي خو په جمله کې صرف د ربط د تعلق قائمولو کار ورکوي د ربط کار کوي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام